چې کوم انسانانو ته الله تعالی د خپل عشق سره ډک زړونه ورکړي دي او د هغې وجود د الله تعالی د عشق سره د پیغمبر د عشق سره لبریز او ډک کړي نو هغې چې کله د مرګ د را رسېدلو حال ویني یا د بل چا د مرګ د او را رسېدلو خبر اوري نو هغې په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي حضرت خواجه باقی بالله رحمه الله ډېر لوی بزرګ و چې کله به هغې ته چا خبره راورسوله چې پلانکي باندې مرګ راورسېدی نو ده به په ډېره خوشحالي کې وله الحمدلله د دنیا د امتحاناتو څخه فارغه سو د دنیا د مشکلاتو څخه خلاص او د دنیا د مشکلاتو او ستړو څخه د هغې سه زندگی په امن و امان کې راله نو بیا به هغې د هغې مرګ د حال د اورېدلو په خاطر باندې د الله حمد ادا کوی ځکه د هغې دا عقیده وه چې دنیا کې څه دی هره ورځ امتحان دی دنیا کې څه دی د دنیا هره لحظه او هر غړی امتحان دی د دنیا هره شپه او ورځ دا د امتحاني کیفیاتو سره مخامخ کېدل دي نو ځکه زموږ سلفو باندې چې به کله مرګ راورسېدی نو هغې به د مرګ په حالت کې دا کلمه ډېره ویله الفزت ورب الکعبه زما د په رب د کعبې قسمي چې زه کامیابه سوم چې کله ما خپل امتحان او چې ما کله خپل امتحان په صحیح شکل باندې در پای ورساوی او چې کله ما خپل ایمان په سلامتیا کې در اخرې خاتمې پورې راورساوی نو زما په رب د کعبې چې زه د ډېرې لوی کامیابۍ سره مخامخ سو ځکه هغې ټوله زندګي په دې انتظار کې تیروي چې الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب چې مرګ نور څه نه دی مرګ صرف یو فل دی لکه یو حبیب دې طرف ته دی یو حبیب هغه طرف ته دی د دې دوو محبوبینو په مابین کې د فله بغیر ملاقات نه کیږي د بنده د خپل رب سره د دې مرګ بغیر ملاقات نه کیږي بنده د محمد رسول الله سره بغیر د مرګ د هغې دیدار نه کیږي نو هغې به دې مرګ ته د یو فله په نظر کتل او همیشه به د دې فله د پاسېدلو انتظار و چې کله به پر دې فله باندې وراوړم او کله به د خپل رب ملاقات او کله به د محمد رسول الله سره یو ځای کېدلي ځکه د هغې دا عقیده وله چې مرګ دا زما دپاره یو تحفه ده او مرګ زما دپاره د الله تعالی د طرفه یو پیشکش دی ځکه د هغې همیشه په دې امن په دې نظر باندې کتل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تحفة المؤمن الموت د مؤمن دپاره بهترینه تحفه چې د الله د طرفه کومې تحفې ورکول کېږي در مرګ بهترینه تحفه نسته ځکه ما درته ویل د مؤمن په زندگی کې لوی ارمان هغې د خپل رب دیدار دی د مؤمن په زندگی کې لوی خوش قسمتی د خپل نبی ملاقات دی هغې د مرګ بغیر نسی کېدی نو ځکه د مؤمن دپاره د الله تعالی د طرفه په ورکول سوو تحفو کې د ټولو څه بهترینه تحفه مرګ بلل کېږي او د هغې به دا عقیده وه چې مرګ زما دپاره د سلامتۍ ورځ ده چې والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا